بهلوله سکه وی کور جوړوم نو دې سره به خلک څه کوي نو دا به خلک وایي د دې په بدل کې به زه دعا وکړم الله به جنت ورکړي نو دا خبره داسې غونته کې وګڼله چې اوس یو خو دې ځای ته وګوره او بل د شګو به سکوري نو هارون الرشید بادشاه په دې غلاړه ده وی دا خو هسې ګپ لګوي رستو زبیده د هارون الرشید بادشاه بیبي ده هغه راله بهلوله څه کوي وی کور جوړوم نو وی دا سر به څه کوي وی دا به یو څوک واخلي د دې بدل کې به الله جنت ورکړي نو دارې کې جیب تلاس کو یو دینار درهم یې ولا ورکو یها دا والا ماسخوتن شپه شوله هارون الرشید بادشاه خوب ویني او په خوب کې جنت کې یو محل ویني او دې لګیا دی ورنږدې شو په هغه محل باندې د زبیدې نوم لیکلی دی نو دی ورشه چې دا خو زما د بیبي او د ښځې محل دی نو وبې ګورمه نو ورنږدې شو نو دربان چې کوم ولاړو هغه ورته وایي نه دا دې ته نشي راتلی دا خو ستا د بیبي دی دې کې سترګې وغړولې وې چې واقعي د بهلول هغه دعا د هغې په حق کې قبول شوې ده نو سهار شو راووتل دواړه و بهلول پسې ګرځي چې اوس والا دې محل چې ډېرې پیسې والا ورکړم چې دعا راته وکړي او نو اخر پیدا کړ نو بهلول بیا لګیا دی او لکه څه کې وایي کور جوړوم وی دا به څوک اخلي وی دا چې څوک والي زه به دعا کوم الله به جنت ورکړي ولا زما دعا به الله قبوله کړي بهلوله د دې قیمت به څه وي وایي د دې قیمت به د ټولې دنیا بادشاهي وي نو باچا حیران شو ګوره پرون دی به یو درهم ورکو او نن هغه قیمت غواړي چې هغه ما سره هم نشته ټوله دنیا بادشاهي خو زما نشته او پرون دی به یو درهم ورکو نو یو نه لس به درکمه شل به درکمه زر به درکمه خو بهلول دا خبره دی لنډه کا وایي نه پرون خبره نالیدلې وه پرون نالیدلې سودا وه اوس خو تا ولیدله نو زما او ستا ایمان نالیدلې ایمان دی چې کله په سترګو مشاهده وشي نو بیا خو